امام بخاری رحمه الله د دې باب ذکر کولو بدرین ذکر کول دي چې په بدر کې څوک صحابه کرام او کم حضرات په بدر کې داغه بدرین او تذکرہ امام بخاری کوي دې حدیث دا چې ما تاسو ته وی د دې حدیث خلاصو او نچوړ فقط دا دی چې سعید ابن زید بدری خاص تا خیال راغی اپو خاص او ساده سړیو کنه ان هغه یو بل مرګری ته وی چې لکه راځه تاسو یو خبره خېما ان هغه وی ښه دې نو خبره ده ولګو وګورئ نه یخ نگی گرمی ده نکی لگاو کو لگاو نو ویتا ته یو خبره کوم خو ډیره ضروری خبره ده اوه عجیب خبره ده نغیب نو شابه ما ته وای نو یو ځل ته خدا خلک دی او راځي چې لغون مخکې خلاص چلته مخکې وو ته یارا ډیره ضروری خبره ده کله مخکې راځه چې خېستره کې بیګا یا ډیر یا کو دا کله ورته امام بخاری رحمه الله هم چې ده لو احادیث راوړي مختصر احادیث راوړي صرف دې مقصد لپاره راوړي چې بدرین درته کوي او دې چې دا بخاری کې اول ځکه دا حدیث راځي کتاب الجمعه کې آیا د جمعې پر ورځ باندې قبل الزوال سفر جائز دی او جائز نه دی یا بعد زوال سفر جائز دی کو جائز نه دی ځکه چې بعد زوال شنو الکه خود زوال وخت کې خو جمعه داخله شو اوس ته جمعه پرې دی او چرته لاهور ته دی نو اوس دا مسله به بل ذکر کوي چې د بعد زوال د جمعې پر ورځ د سفر څه حیثیت دی اصل مسله بداوی او دې د امام بخاری فقط داخل چې صاد ابن زید د بدری وباس مسله دا ده چې ابن عمر صاحب ته د سعید بچی آی ورته چې ما پلار نه جوړه او دا سعید چې کومو کنه نو دا د حضرت ابن عمر د ترور خاوند د پلار د خور خاوند تاسو سوې اردو کو ته پوپا وي پوپا تاسو ته سوې لکه د پلار د ابن عمر سے د پلار عمر وکړ د عمر خور چې وا جمیله نومو هغه د سعید سوا دوا ها د ترور خاوند بس دا آسان دی تو دا رشتہ انتہائی قریب و د ترور خاوند بیمار او قریب المرګ دا سعید زوی ورته چې کاکا ابن عمر سے ورته چې ازما پلار ما جوړه دی او قریب المرګ اوس بالکل د جمعې وخت قریب دی قریب الزوال دی او دې چې دی صلی را وخت او لاړ دای ته پوسکا بس دمره خی او دې بدری بس نور بیا مسله رو ذکر کوو حدثنا لي سنن يحيى عن نافع ان ابن عمر بشکا حضرت عبد الله ابن عمر ذکر له دې دا خبره بیان کړې شو اوس دا ذکر مجهول دی خدا پتن لګي چې مذکر سوق دی دې دا خبره چا خو دلې وا پتی باندې فتح الباری لیکلي دي چې لم عاقف ما ته پته نشته لیکن نور علماء کرام تحقیق کړی دي مصنفه ابن ابي شيبه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 56 چې کوم ما صفحه دای کې لیکل دي چې دا مذکر ابن عمر ته د سعید زیو ذکر له ذکر یعنی سمانه ذکر وکړه ش ابن عمر ته ان سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل مرزا دې چې دې سعید چې کوم دې چې زوی د زید دې بیمار شوی دی بس تکملنا هو کان بدرین او دا سعید ابن زید بدریو
دا سعید ابن زید بدریو فی یوم جمعتن دا بنو چې مرده فی یوم جمعتن ها مانا ذکر له فی یوم جمعتن ان سعید ابن زید مریضا د جمعې رضوا ابن عمر ته چاوي چې سعید ابن زید بیمار شوی دی وکانا بدریان او د بدریو تاسو په خیال ما درته ویل چې دوله صحابه داسیو چې بدرین نو لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه په کار دی ګلو په دې لحاظ سره ته بدرین وای معنا یو بدری حقیقی وی چې بدر ته حاضر شي او جنگي دلی وی یو بدری حکمی وی چې بدر ته حاضر شي نی لیکن عدم حضور د خپل ذاتی کار په وجه سره نو بلکې عدم حضور بلې ګلو د پیغمبر پاکو په سکار باندې خوشوي نو دیني پارتیزه کې به یو قید لګای چې وکانه بدریان اے حکمن لا حقیقتا دې بدریو حکمن او حقیقتا نو زکا چې حضرت سعید ابن زید چې دغه بدر کې حاضر نو زکا چې دې او حضرت طلحه دا نبی علیہ السلام دواړه د کفارو د احوالو معلومولو د پاره ګلو ابي چولېګل لا واپس نو راغلي چې صحابه بدر روان شو د دوی بدرین وو حکمن لا حقیقتا زکه چې دوی د پیغمبر په کار کې تلیو سلام شو فرق به الیه حضرت ابن عمر سور شو وسورلای باندې الیه سعید ابن زید طرف تا بعد ان تعال النهار پس دینا چې اوچته شو رز تعالی بلند شو وتعالى جدك لوی د شانستان وتعالى النهار سمان اوچته شو رز خط بلند شو رز پخپل وی دی چې وقت ربط الجمعاتو یعنی د جمعې مخنیز دی شو یو قرب دی یو وقت ربط دی او کثرت الحروف تدل على کثرت المعانی وقت رب الجمعاتو خنیز دی شو جمعه یعنی الگ جمعه په سر باندې وا دین معلومه شو چې قبل الزوال جمعې مزنه کیږي دا یو مسله می درته خلا زکه چې په دې کې د علماء باس چې قبل الزوال هم بعض علماء قائل دي وترک الجمعه او جمعه پر خدا بس اوس دې باندې سوال دي علماء مثلا شو حدیث ته تاسو وروي اے ابن عمر تا د سعید چې پلان می نه جوړ دی او دا خبر ورته پرد د جمعې ملاو شو په داسې ټیم کې ملاو چې جمعې موږ وخت نږدې وو او دې سورلی راو وخت او د سعید تپوس لاله جمعې موږ پرې خود تاسو په دې کې مقصد امام بخاری سعید بدری خلاص اوس سوال دا دی چې الکه د جمعې پر دې د سفر صحیح حیثیت شرعي ده د محدثینو باز سے پدې کې امام مالک امام شافعی رحمه الله فرمایي قبل الزوال چې کوم دې جائز ده او بعد الزوال مکروه ده زوال نماز کی جائز ده او بعد الزوال چې کوم دې مکروه ده ځکه چې بعد الزوال کو د جمعې وخت داخل شو نو پتا پر جمعه لازم شوا اوس چې تزیق او تاریخ جمعې به جوړ شي اما الاحناف علیوی قبل الزوال کو سفر جائز دے و بعد الزوال گورا کہ چرے دا سفر دا عبادت دا سفر دا اطاعت بیا دا سفر جائز دے او کہ سفر دا اطاعت نو بیا جمعی مزبکای الہبزی اگا سنگا الکا 12:30 بجی شوی امیر سے نوم بیا ایر شو سید زمان تو دا امیر صاحب سید زمان ته چاوي چې امیر صاحب
او فلان کلی کې خو اعظم مرګري چې نو دغه خو مېز کې ډیر زبردست جګړه وشوه او اوس ته سولې ټیم دی دیو لکه اوس 1200 بار دي هغه بس سوله بغیر تا نه کیږي نه نو اوس کې دې چې موږ پریږي دی او لاړ شي خدا جایز دویم قول فقهای حنفیه لیکي کچره دیزی په دې ارادي چاله ک نوخار کې مصالحت څخه نوخار کې رموز رسول شمع تو کې دا سفر د طاعت وی او جمعه پکې فوت کیږي نه بیا جایز دي حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوم سفر کړو قریب الى الزوال تو دیل پات دا سعید ابن زید یو خود دی د ترور خاوندو او قریبی رشتہ وا دیم هغه قریب المرګ زن کدنی او قریب المرګ نو دیل پار چې کوم دی حضرت ابن عمر لا او دا تاریخ جمعانو یعنی ترک جمعه په مدینه کې وکړه دا چې جمعه بالکل نه کړه دلته جمعه پری خود اندامانه چاړو نه کړه لکه زړه جمعه پڑھاو مکنه او 12 بجې شه ماته سوګي اٹک تراشه د جمعه پڑھاو دلاړم نو تاسو به موږ جمعه لراغلو غفلان کې جمعه پری خدا دلته اون کړه نو مان دا چې جمعه اون کړه اٹک کې وکړه مسجد عائشہ کې وکړه یا بل کې وکړه چلو دا خبر اخلاص شو یو حدیث مختصر وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وردا درمیان کې امام بخاری بطور تعلیق ذکر کړي او دا بخاری یادوي بخاری چې کوم دا انو دا ډیر زبردست کتاب دی ساخیال ورته وہی بے عشق محمد جو محدث جہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی بخاری سمجھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے اے اس رو ردی لکھے وہ مسئلہ تھا یو خزو چنو میں صوبیعو او هغه په نکاح دا سعد ابن خولوا توجه دا صوبیعا په نکاح دا سعد ابن خولوا بس اس امام بخاری دا چې دا سعد ابن خوله بدلی بس دا پورا صفحه د تراوی سره دی لپاره چې سعد ابن خوله بدلی صحابي بس امام بخاری خپل کار وکړ اوس دا بیا رسو مسله د کتاب الطلاق کې او عدت کې ودا مسله بیا راځي چاته راځي کتاب الطلاق او عدت کې ودا مسله راځي چې آیا عدت ته متوفان ها زوجها اخر چې خاوند مرشي او داخله حامله وي نو دا به عدت په وجه د حمل تیری او کې چره دا کتاب عدت په څلور میاشتې او لسره زبان به تیری دا بیا الته کې وتا ته مسله راځي دې ځکه تاسو صرف داخلي چې دا صبيعي خاوند سعد ابن خوله بدري خلاص اوس قاعده دا شو چې سعد ابن خوله صاحب چې ودو دې بیمار شو وفات شو د دې خزه صبيعه حامله و 20 رضی یا 25 رضی چې کوم دی د دې د خاوند 20 رضی یا 25 رضو نه بعد د دې بچي وشو چې بچي وشو نو وځي د حمل نه بعد دې چې کوم دی د تزیین لباس استعمالول شروع کړه معنا خسته جامې پرکش جامې دنداسه لګول شونډې سری کول درګه تورول وغیرہ وغیرہ تجمیل شروع کړ یو صحابي ورتراغي تجمل دي تو زینت اختیار ہے لفاظ خاطبینو یعنی کہ څوک دا نکاح طالب وی طلبگار وی ته د خاطبینو د پاره د ځان خسته ک نشي کولې نکاح سو پر چې پتا باندې څلور میاشتې او لس ورځې نه تیری شي ها دې ما خام جناب علی کپڑے واغسته یعنی چیل وغیرہ برقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوا چې داسې چل دی نبی علیہ السلام په وجه د حمل سره ستا عدت ختم شوه دی استاد تزیین جائز دی
او که تعالی نکاح پیغام ته دی وخت کې راشي او استاد ور نکاح ته کیږي نو ته نکاح کولې شي بس دا پیغمبر سے پیغام پوښ دی خلدا یو صحابي بل ته وی چې تلار شي یارا هغه د صبیعی ته چې پیغمبر اسلام سویل هغه خبر کوم لراوړ چې سی ویلو ورته چې عیدت متوفا په وته حمل یا فصلور میاشت الله سره سره کیږي اوس مثلا شو هغه کې د طالب جانا وقال الليث حدثني يونس لیث د امام بخاری استاد هغه چې ماته بیان کړو حدیث یونس او دی یونس ابن شهاب الزهری نا دا به موږ ان شاء الله نن خو سبانی سبق کې وا دا واسي ذکر کو پاوړنی کې قال دیوی حدثني ابن شهاب حدثني عبد الله ابن عبد الله ابن عتبہ ما ته حدیث بیان کو عبید الله چې زید عبد الله ابن عتبہ دے ان اباه بشک پلاد عبید الله چې عبد الله دے كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهرية كتب قتل کلو چاہتا عمر ابن عبد الله تا چې زید ارقم دے الزهرية چې منسوب دے قبیله دا زهرتا یا مرو چې زما پلار په دې خط کې د عمر ته حکم کاو چې ان يدخل على سبيعه بنت الحارث الاسلميه چې داخل شي نه لارشه سبيعي څخه چې دالو د حارث اسلمي دا ويسالها عن حديث یا چې تاسو دیو کې ده د سبيعينا عن حديث یا د واقعي دي دینا دلته مان بدانه کې چې حدیث دي دینا اے هغه واقعي دي دینا او حال دي دینا چې خاوند چې کله مرشو او دې تجمیل شروع ک او چې یو صحابي راغی دای منع کړه او بیا دې نبی علیہ السلام نه تاسو ک هغه حدیث څنګه هغه حال څنګه واما قال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو کی دا هغه فتوی نه چې ویلو پیغمبر علیہ السلام دیتا حين استفتته کله چې دې سبيعي د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کړو استفتتو کله چې طلب د فتوی کړو روز تفصیل راځي کنه چې دې تجمیل کو چا مين کړه د الله حضرت نه تپوس وکړه هغه جواب د حضرت سو فكتب عمر بن عبد الله بن الارقم نو خط لیک عمر چې زید عبد الله بن ارقم دی الى عبد الله بن عتبہ یخبرو چې په دې خط کې خبر ورکاو ان سبيعه بنت الحارث سبيعه لور د حارث تا اخبرته خبر ورکړي عبد الله تا انها كانت تحت سعد ابن خوله چې دا و په نکاح د سعد ابن خوله کې عربی کې ورته تحت وي معنا شو لاندې و د سعد ابن خولینا د سعد ابن خولی لاندې و یعنی دای په نکاح کې عربی کې ورته تحت وي او ماته د کوټي خبره ډیره خوخه ده د کوټي د تلمن یو سړی وی چې د دې وی خور ماته ناشته ده معنی دې زما اوخه دا نه وی دا موږ خپلان یو د دې خور ماته ناشته ده ولی موږ خپلان زما خور دې ته ناشته ده نه معنی دې زما اوخه دې زما اوخه دې مثلا شو ان كان تحت سعد بن خوله وهو دا ساتو من بني عامر ابن لؤي د قبيله د بنو عامر نو وكان ممن شهد بدر دا سعد ابن خوله دا خوش نصیب نو چې بدر کې حاضر شو بس امام بخاری خپل ډیوټي خلاص کړ امام بخاری خپل ډیوټي خلاص کړه دای درته چې سعد ابن خوله بدریو ورزما سبق بنیم ته وای را په سبق کې خصوصیت دار چې طالب به خوب ناراض او زه اوس ډیر خوشی مخکې ما طالب چې بودو نه ما په کتاب نشته عبد الله مرسنه بیا تاسو تا کال ورته څنګه مرګره موږ نور نحمیر نواله تر موقوف علی پر سبق دل ته نو زما عادت او هغه وخت ډیر بد و
طالب بودو ما په کتاب نشته ایوه کو چشمه نه وي ما بدن لازم نشته اوس د ډیر خوشي مطالبان سنوي ما زه ماته د څوک سنوي نو زه چاته سنوي دا خیال ورته مولي سیوا خاجي وکان ممن شهد بدرا فتوفي عنها دا سعد ابن خوله وفات شو عنها د سبعینا فی حجۃ الوداع آخری حج کې حجۃ الوداع د پیغمبر علی السلام آخری حج نقطه درکم وی آخری حج خدا شو نو سوی الانبیاء احیاء فی قبر یصلون و یحجون امراضی دا خو د پیغمبر آخری حج ونه اوسم حج کې آخری حج نشو نزدت تاثر منم یره یحجون حج کوي او حج دنیوی نه کوي برزخی کوي خبر اخلاص اګه ته چې حج دنیوی نو بیا د حجۃ الوداع څنګه شي کته دا حج دنیوی دی نو دا حجۃ الوداع څنګه شي مثلا لکنا ویا حاملن په دې حال کې چې دا سو بیا حامله وا فلم تنشب سو وخت تیر نشه اصل کې نشب اصل کې هغه کونډه د ښکاری چې په مې کې اون خلی ناجال ته کونډې تم نشب وي فلم تنشب سمانا وخت لا نو تیر شوه ان وذات حملها بعد وفاتی چې کې خود دې خپل حمل پس د وفات خاوند خپلنا سو کوئی چې 20 ورځې بعد سو کوئی چې 25 ورځې بعد فلما تعلت من نفاسها هر کچ دا پاک شو د خپل نفاسنا دا تعلت چې کوم دی دا په معنا د خرجت تعللت اذا خرجت علماء کرام محدثین عظام لیکي چې دم نفاس معنی د نکاح نه دی وشوګنا زکه چې عدت چې کوم دی عدت چې وزن حمل اوشو خلاص عدت ختم اوس کې چر نفاس په دوران کې عقد کیږي نو کې دی شي هغه ځان له خبر چې زوج به خځه سره ملاقات نه کوي هغه خصوصي ملاقات فلما طالت من نفاسها متجملت للخطاب تجملت نو دي ځان خستک سمانا اختیار د تزیین اوکا للخطاب لپاره دا چا چې خطبه لګون کې دي دیتا خطا پوښ کنا خطبه نه ده او خطبه نکاح پیغام لګون کی الکه کې څوک د نکاح شوق ساتون کې وی نو ګوره د نکاح غرضونه یې مقصد داشه فدخل عليها ابو السنابل ابن باکک داخل شو یہ نراغه دے صبح سخا ابو السنابل صحابی چې زید باکک دے رجل من بني عبد الدار چې دا یو سړیو د قبیله د عبد الدار نا ماشاءالله دا یو سړیو د قبیله د بنو عبد الدار نا فقال لها دې سړی ورته مالی اراکی تجملتی خطاب مالی سدی مالرا اراکی دتاوینما تجملتی چتازان خسته کړه دے للخطاب لپاد طلبګارانو د نکاح ترجین النکاح دا جمله استفهامیه ده اترجین النکاح خا دم ساتي د نکاح ای امید ساتي ته نکاح ای غرض ساتي ته د نکاح و انکی بشکت چی والله زما د الله قسمی ما انت بنا کهن نیت نکاح کون کی حتا تمر علیک اربعه اشهر و عشر تردی چی تیر چی پتا باندې سلور میاشتې او لسرزی سو په جپتا باندې سلور میاشتې لسرزی نیتی ریشوی نو ته نکاح نشي کوله او زکات دې سنا بیلی چکم نه زین سورت بقره تلاړ خوش کنا والذین یطوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا نو دې نظر ال تلاړ
او حالانکه سورۃ طلاق کې راځي واولات الاحمال اجلهن ان يضان حملهن. الک دا خو به حمل چې وزه د حمل شو نو دا به بل نکاح کول شي. په دې خیال نو برستا اشیل کلی دي چالکه اگر سورۃ بقره اول د سورۃ طلاق رستنه ده او ان يضان حملهن دا ناسخ ده دا سورۃ بقره د حکم لا همغه چې ناسخ ماسخ نه وي حکمونه دودي خذب د دو حیثیتونه وي یا به فقط متوفانا زوجها غیر حامله یا به حامله کچره غیر حامله نو وځي دا غیر حامله رسول الله صلی الله علیه وسلم او کې حامله ونو خلاص تاسو نن دې انعام الدین اوس ګوره انعام الدین ته د یو دین خبر او کوا داولی زکه چې مقصد د عدتنا فراغت رحم دی آیا چې د دې خزي رحم خود مکه خاون نطفه نه مشغول خو نه دی کنه عدت ما اصل مقصد خدا دی هغه خدري میاشتې خواغه شوي نو دا د غم ته یو څو میاشتې یو میاش نیمه سیوا شو دا د غم دی وجنه دا چې وځه د حمل شو نو هغه نزاعي ختم شو چې بالکل هم دا رحم چې کم دی پاک صاف ستر پاک صاف ستر دی نو خلاص شو. قال صبيحوي فلما قال لي ذلك هر کله چې ما ته ابو سنابل دا خبر وکړه جماعت علی ثيابي ما ټول کې په ځان باندې خپل جامې جمع د ثياب هغه سفری لباس چې خزه د کور اوځي نو برقا چی کنه خزه چې د کور اوځي چیل په سرې کنه جماعت علی ثيابي ما راټول کې په ځان باندې خپل جامې معنی ما هغه چیل او برقا واغستا حینام سے تو کله چې ما خام شو واته تو رسول الله صلی الله علیه وسلم او زرالم نبی علیہ السلام څخه فسالت عن ذلك ما تپوس دې بارے کې وکړه ما چې دا چې خود صاد ابن خولب نکاح کوما دغه حاملهما وزد حمل اوشوا ما کپڑے دا سوا غستی ابو سنابل راتوي چې ته نکاح نشو کوی سوچ څلور میاشتې لسر دي نیتی رشوی سو حکم دے فصل تنظر فافتانی نبی علیہ السلام مالا فتوہ راکلا چی بی انی قد حللتو تو بیعوی چیز حلال شوی ما لپا دبلق چا حین وزاتو حملی چی سواقی ما خپل حمل کی خدا وامرنی بالتزوج ان بدالی علماء جمانو کما ته حکم کو په وعده کولو ان بدالی کی چره زما پزړه کی راضی دا شوق ان بدالی کی چره زما خواهش وی او سلک د امرنی سره ان شرط مناسب نه دی دله پات دلته دا امر په معنی د امر بنه کې بلکې وای با وا امرنی مانو ک وا اجازنی س وا اجازنی ما ته اجازه تو ک بیت تزوج پنکا ان بدالی کی چره زما شوق وی نبی علیہ السلام کی چره شوق دیوی زردی کیگی نکاح ثانی تا متات اجازت تے او ذکا قرآن کی زیوزے کے معنی کم چی امر پمان دی اجازت تے یاد درتا نهم سوال دا سورت آل عمران ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا ما کان لبشر ان یکلم مستغفر ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس كونوا عبادا لی من ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون التا یامرکم من اجازت تے من امر نہ جوړیږي نو دا بخاری با التولی کی ٹھیک شوا چامر پر ماندی اجازت راضی چلو رو را بس خلاص و اخلاص دا یو حدیث بیان شد دا متابعات په دو قسمه دي متابعات کامله او متابعات ناقصه خدا دل ته زبا سنو کله ما ټیشن بق رومبه حصہ کړي
آلته ان شاء الله ژوند یو خیر خیریت یو داسې مزدار باران نه رحمتونه وریږي نو سبب ان شاء الله په دې مطابقت باندې موږ به باس کو الته رمبه حصہ کې بتاس مطالعه کړی یا بنی کړی قال ابن شهاب الزهري هغه ځکه چې په دې باندې باس کوم چې لکه مطابقت په دوه قسمه ده کامله او ناقصه دې د امام بخاری تابعه موافقت کړی دی په دې سند کې هو د اللیس د زمیر چاته راځي دی اللیس دا قال اللیس موافقت کړی دی د دې لیس اسبغ محدث عن ابن وهب عن یونس ته به پوښې لا چرته سړیا ګیره دې تور ده اته په سر پوښ دا بس پینیږي او بیا به خوب دیګه راځي تا خیال دی ورته دا چې کوم دې نه تاسو سبق شروع کړه ته بیا ورته ګوره ښا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب کوم دې نه سبق شروع الکه د لیث استاد تسوکو یونس او یونس نقل کو د ابن شهاب نا اس بل حدیث کی بل سند کی امام بخاری د اسباق نه ذکر کړي اسباق د ابن وهب نه ذکر کړي ابن وهب د یونس نه ذکر کړي بیا یونس نه بر ابن شهاب دے معلومه شو چې لیث په دې روایت کې आवाज نه ده لیث د یونس نه نقل کړي ودارنګ د لیث یو همدرس اسباق دے هغه د ابن وهب او د یونس نه نقل کړي نو د حدیث مطابق موجود شو او چې کله متابعت د سند پړمبۍ حصہ کې وي نو دې ته متابعت کامله وي او چې په اخري حصہ کې نو متابعت ناقصه وي نو دا متابعت کامل دی ځکه چې امام بخاری لیث عن یونس عن ابن شهاب امام بخاری اسبغ عن ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب مسئله حل شو مزیدار خبره شو وقال لیث حدثنا یونس عن ابن شهاب اما ذکر شکنا وسالناه امنګه تاسو کو د ابن شهاب نا دی اخبرني محمد ابن عبد الرحمن ابن صوبان مال خبر را کړو په دې روایت باندې محمد ابن عبد الرحمن چې زید صوبان دی مولا د بن عامر ابن لؤي دی چې ان محمد ابن اياس ابن البكير چې محمد چې زید اياس دی اياس زید بكير دی وکانه ابوه شهد بدرن دا اياس یو نو دیم بدریو اخبرو دې له خبر ورکړو نو دې باب کې مسلې باندې پوښوي لکه مطابقت ته لیسوی ماته حدیث یونس ابن شهاب ذکر کړي ابن شهاب چې ماته پوښ کړو د محمد ابن عبد الرحمن ابن صوبان نا چې د مولا د بن عامر ابن لؤي چې محمد ابن اياس ابن بكير او دا حدیث ورسره راځي خو صرف دا ثابت کړي چې اياس کان ابو شهید بدر اخبره چې شمالانه سیبا چې دې خبر ورکړو ابن شهاب ته محمد ابن اياس هغه سړی چې پلار بدري آیات بدری تیشوا باب شهود الملائکت بدرا باب دې په بیان د حاضرې دو د فرشتو بدر تھا ور مولانا صاحب ویلو چې واقعه د بدر امام بخاری په 43 ابواب کې ذکر کړي او چونکه دا رسول وګد حدیث را روان دي نو دا دې پر آسان دي کې زشته نه حاصل ادا دي الکا چهار کله امام بخاری داغه صحابه تذکرہ وکړه چې کوم په بدر کې حاضر شو نو اوس په دې حدیث بھی امام بخاری دا باب ذکر کړي دې طرف ته اشاره کړي چې لکه دې بدر ته فرشتي هم راغلي بس لیکن نه یو بل خوندوره خبره کوي بل خوندوره خبره به علي چې تو ما ته وای نو زباله ویما ما چې درته بابو څنګه احادیث باب فضل من شهد بدر نو الته کې ما درته چې باب فضل من شهد بدرن کې مطلق فضل نه ذکر بلکې مراد د فضیلت د بدرین په نورو ده دا څه نفسي فضیلت بدرین مراد نه ده بلکې فضیلت بدرین علی سایر صحابه مراد ده دقه څه نقطه دلته ده باب شهود الملائکه بدر باب د په بیان د حاضرې دو د فرشتو بدر تا
نو فرشتي خو بدر کې حاضر شوي خو مقصد د شهود ده چې کومي فرشتي په بدر کې حاضر شوي هغه فرشتي په نور فرشتو باندې دمر افضل دي لکه بدرین صحابه چې په غیر بدرین باندې افضل دي انا هر شو اوس مرکزا وبي قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن ابيه توجه ده توجه کوا معاذ بن رفاعة توجه ده مولانا صاحب رفاعة دا رفاعة چې د صحابي د بدري د خون خبردار چې دا رفاعة زوی د رافع دی الله 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 او رافع هم صحابي دی خدای بدری نه دی د عقبی دی رافع هم صحابي دی رفاعة هم صحابي دی خو رفاعة زوی هغه بدری دی او رافع غیر بدری عقبی دی ولک صبر کوا بیعت العقبہ تاسو مشکات کی ویلی دی مشکات تا موقوف علی وی موقوفن علی بناوی گوره خب مضابن تنوین نرازی اکثر ملیانی سوئی موقوفن علی وی موقوف علی مشکات تا موقوف علی ذکر وی چې په مشکات کې دا حدیث د بیعت العقبہ ذکر دی کنه هغه یو قوم چې راغی نبی علیہ السلام سره بیعت وکړ او فامرهم باربعين ونهاهم عن 40 هغه بیعت العقبہ بیعت العقبہ دی ته وی چې د هجرت نمک کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام براتله نبی علیہ السلام بعد مکی کې بیعت نه کو مینا لبته او په مینا کې یو غرو په غر کې یو سمستوا او پاغه سمستی کی نبی علیہ السلام بناسو صحابه سره بار نه چې مسلمانان آیت به دین بیان کوي بغیب بیعتو کې بیا بخوارش لړ نو اول ځل وراغلو بیا یولس راغلو بیا اویا راغلو نو رافع رضی الله تعالی بیعت العقبہ کیو نو چې ما سره لاړ شي ته ان شاء الله زب بیا در توخه وا اوس هغه چونکی مکه د تلوم نو هغه جمعه نو اوس دا دریم ځل چې زم نه هغه جمعه شته اوس چونکه په مینا کې د خلقو ډیره توصیه کړ غره کټ کړي نو دا غر دا مسجد چې کوم کنه مسجد عقبہ دا د غر کې دن نو دوی چې کټ ک هغه جمعه ترانه ترکیانو جوړ کړ دې په دې رنگ دې زیاړه خاور ده ما څخه شاید فوټو وی زبر د طبيعت چرته وخیره زیاړه خاور ده هغه جمعه ته لکه فخوا لکوزي غرونه ته جلار چې کنه ساده غو جمعه تي سحر مهني دا سي جمعه دي لکه سحر دي واغینا جنگله چاپیر ده خلف کې دن نه دي ومنګ تلو جنگلین له پاس نه وړي ما چې دې کې پیغمبر ناس نو زول نه کې نه ملکه خو سنت ادا کو کنه یار حج په ټوله دنیا کې کنه خسته خبره ته بیا ما سره لارجخه کې جو تاون بدل سے حج حکم کی یاد وساله فخل ورته مولانا صاحب نو اوس مقصد حدیث دا دی چې رافع ارمان کوي چې بچیا بیعت عقبہ کو ماته حاصل دی خو کاش دای په زبانه ز بدر ته تلې او ماته بدریت نصیب شي زکه دی وی توجه کوا معاذ ابن رفاعة ابن رافع زرقی نبی ہے دے د خپل پلار نه رفاعة د خپل پلار رافع ذکر کړي وکانه ابوه من آل بدرنا او پلار د معاذ چې رفاعة د بدریو دے قال دی جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم راغلو جبريل نبی علیہ السلام څخه وقال ما تعودون آل بدر سګنه آل بدریان ما تعودون اے په کومه مرتبه کې شماره تاسو بدرین د بدرینو سم مقام دي تاسو په خیال باندې دی وکانه را تیشوا قالو فرمایل نبی علیہ السلام من افضل المسلمین مگر بدرین گنو پټول مسلمانانو کې افضل یا ټول صحابو کې بدرین افضل دي او کلمتا نحوها یا حضرت یو کلمه ویلا
او په شان دي سمانا ما د تفرق په ما بین د نحوی او په ما بین د مثل خودلو مثل چې هو به الفاظ معنی یووي نحو هغه ته وی چې مفهوم یووي الفاظ ځان لوي نو نحوها په شان دي مفهوم دي قال وی وكذلك من قال جبريل وی وكذلك من شهد بدرا من الملائكه او دقه سیمنګ غنو افضل هغه فرشته او فرشتو کې چې بدر ته حاضر شوی لکه تاسو صحابو کې بدرین افضل وای منګه په فرشتو کې بدرین افضل وای سبحان الله سبحان الله. وبي قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد ان يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من آل بدر وكان رافع من آل العقبة. وده قتل ده امام بخاری ذوق وده قتل څنګه ذوق ما کسر رفاع او رافع ذکر شو دا پتنوا چې رفاع بدر دے کہ رافع دے اسی تصریح کړ چې رفاع بدر دے او د رفاع پلار رافع عقبی دے زکوی وکان رفاعت من آل بدر رفاع بدرین نو وکان رافع او رافع د رفاع پلار چې من آل العقبہ دید آل عقبینو یعنی بیعت عقبی کی شرکی دن کنو وکان یقول لابنی ودا رافی چخبل زی رفاعت بوی ما یسرنی انی شهدت بدرا بالعقبہ. علماء کرام صلحاء امت ما یسرنی پا دی جملہ کی دو احتمال دی یو احتمال دادی چه دا ما نافیه شی توجه دا ما نافیه شی نو مقصد دا کلام بداشی چه رفاع دا عقبی فضیلت پا بدر ثابتی او داغی وجوهات معاشی ذکر کری دی خود زمانو کم چه تا زین تا خبر راشی لاروتی چه ما یسرونی نخوشالی مالرا انی شهدت بدرن چه زه حاضر شوی بدر تا بالعقبتی پا بدلی دا عقبی مانا کہ عقبہ کے نوے حاضر او بدر کے حاضر شوی دا خبر ما دے پا دا خوشالے نوا بلکہ دا عقبہ کی چه حاضر شوی ما دا دا خوشالے خبر دا دی یو مانا شوا او معاشد دی وجہ ذکر کئی چی وجہ دا چی چونکہ بیعت عقبہ دا سبب دا فتوحات اسلامیو گردے دلے دے بیعت عقبہ دا سبب دا غزوہ بدر گردے دلے دے الگ صحابہ کرام چی مینا کی مسجد عقبہ سے دے آلتا چکل بیعتو کا نو بیا په دنیا کې خوارشو نو مسلمانانو ته یعنی خلقو ته اسلام دعوت ورکو نو مرګري جوړ شو نو چې کله مرګري زیات شو نو د جهاد لپاره تیاری شروع شو نو چونکه بیعت العقبہ دا بنیاد شو د بدر لپاره بیعت العقبہ دا سبب د ترقی د اسلام شو دې رافی وی چې عقبہ غوړه ده ما یسرنی نخوشالی مالرا انی شهدت بدرن چې زه حاضر شوی بدر ته بالعقبه په مقابله د عقبه په بدی د عقبه خوشي خدای نن دا کارو کې بیا باندې کې ښا ما د تیری ګور زم په درس کې اچي ته نه ګورم تبم نه ګوره بعضا من خصوصیات درسی نہ چھوڑتا ہوں نہ خود دیکھتا ہوں ما کتل بر حشینه بار غزوګ نه وي دغه عشیدی او دغه شرح دی خو کمال دا چې یاد و تخیل وته کنه ان مطالعه کو په یاد و زه خپه کیږم ته په پوښوي دیمه خبره ده چې دا ما یسرنی ما استفهامیه ده ما استفهامیه ده چې استفهامی شي نو رفع ارمان کوي دا رافی ارمان کی اے بچیا رفا کا چدا قبی پدے بدر کے شرک شو اس دا مانا سیاق سر مناسب ہے ځکه چې فضیلت بدر دی ته بدر فضیلت مانا استفهام ده مانا بکایتا ما یسرنی انی شهدت بدرا بالعقبہ سمرا خوشحالی بوا ما دے پارا ما استفهامیه سمرا خوشحالی بوا ما دے پارا چې حاضر شوه بدر ته په زید عقبی
سمره خوشحالی به ما دې پارا بچیا عقبی کې حاضر او مخوقا چې بدر کې حاضر شوی اوس مثلا شو قال دی سال جبريل نبی صلی الله علیه وسلم بهذا ما شاء الله وسوى ما شاء الله. اوس ګور مولانا صاحب سأل جبريل النبي صلی الله علیه وسلم بهذا تپوس کړو جبريل د پیغمبر علیہ السلام نا بهذا په بار د فضیلت بدر کې یاذا فضیلت بدر. وبي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا يحيى سمع معاذ بن رفاعه ما اريد د معاذ نه چې زوی د رفاعه ان ملکن ملکین ونوي ملکن ونوي ملک بادشاہ ملک فرشتي ته وي ان ملکن بشک یو ملک فرشتہ وا سأل النبي صلی الله علیه وسلم تپوس کړو د پیغمبر علیہ السلام نا او دا فرشتہ تپوس کوونکی سوکو اوس تاوی چې جبرئیل اوس وی جبرئیل اوس دی حدیث کې مراد چې هغه جبرئیل دی. وان یحیی ان یزید بن الحاد اخبر خبر ورکړ انه کان ماهو خوش مولانا صاحبہ انه کان ماهو دا یحیی چو بود یزید ابن حاصرہ یوم پغرض حدثو معاذ هذا الحدیث چې حدثه چې بیان کړو دی یزید ابن حاد معاذ تا هذا الحديث دا حدیث وقال يزيد ورتوي چې قال معاذ ان السائل وجبريل يزيد شاگرد ته چې دا سائل جبريلو مخکې راغی چې سائل جبريل دی اوس راغی سائل جبريل دی خدای ولی فرمایي چې راغی چې ان ملکن سأل النبي یو فرشتي تپوس کړو ها فرشتہ سوکوا خلاص. وبي قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن كريمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر نبی علیہ السلام ویلو پرز د غزوه بدر سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما تا سمخ کی ویلو چې په هر مقام کې فرشتي راغلي وي او jihad په فرشتو په بدر کې کړو او کی حفاظت ته پاره وکانا خونین کم بشارت تے پاروی لیکن جنگی کرو نو بدر کی کرو دا حدیث تو گورا قال یوم بدر هذا جبریل نبی علیہ السلام داد جبریل آخذم براس فرسی نیون کے دے سر د اس واگے د اس لکه هغه سر تا چول شي کنه نیون کے دے سر د اس د چکل تا اس کو بکدلی اس تخلق پڑے واچی کنا ا نکیل پیزوان چواچی کہتا سنیولی نو کنټرول ټول په سر باندې کنا علی ادات الحرب اپدی اس باندې آلات د جنگ د جبريل پراتی دی اسی نیول دی اپدی اس باندې اسباب د جنگ دی یعنی تورا دا دغه زمانه توري وی غشي دی لندی دی او تورا دا اس دی روان دی او جبريل په ناس دی اتره پلاس دا معنا فرشتي راغلي وي بدر تا جبريل راغلو او فرشتي چې کومه بدر ته راغلي وي اپ فرشتو کې داسې افضل دي لکه بدرین صحابه چې په صحابو کې افضل دي او بیا دامو خود جبريل راغلو پاس باندې سورو آلات جنگ ورسرو فاروس کالمنګ دې ان بخاری ادرو لبیا ذ حیث